معزز سامعین و حضراتو پتیر جمعہ باندے دا غزوہ تبوک بعض حصہ بیان کرے شوا نننے بیان ہوں دا غزوہ تبوک باقی پاتی شبی حصہ باندے مشتمل لے کلچ نبی علیہ السلام دا مدینہ منورین دا تبوک فلور باندے روان شو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل صحابہ کرام سره و مقام حجر باندې تیروزی جدا دا حضرت صالح علیہ السلام قوم سمہودیان دغل تحالاک شویو او پدیو باندې عذاب راغلو نبی علیہ السلام مبارک چکل دا غزیتا ورسیدو پلو صحابہ کرام تا مبارک امر کئی اے زمان صحابہ دا مقام حجر تا چور سی دا غزینا اوبا مس کئی خوراک سخاک دا غلطا مکوئی دا مقام حجر پو اوبو باندی چکم اڑم واغی گلی دی دا مپخوی دا خپل اخانو تکیدوی چه دا اخان اخری تاسو تینا خوراک مکوی او دا شپی پا حصہ کستاسو کم ملگری بار تونوزی مگر دا غصر دی بل ملگری ورسرائی آوازی دی نزی بے خداوشو چه دے کی دو کسان یواز بہر توتل د شپې په حصہ کې چې ملګری ورسنو تغه دوه کسانو ته د رب العزال د طرف سبازي مصیبت هم ورسېده ځکه حکم او فرمان د نبی صلی الله علیه وسلم کې کمیرا غي پوره نکړې شو داش په تیرا شو په سبال او ورځ باندې مسلمانانو ته په مقام حجر باندې دا وګولو غټ تکلیف پیداش صحابہ کرام شکایت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو ډیر زیات کمې دي مونږ سره دي قافله کې وبنشته دي ابو علیہ السلام مبارک لاس پر تکی دعا کی رب العزال وریزر علیگی دوغه دے چی پشیبو شیبو باندی بارانش دیوتا چی کم ضرورت و دو اوبو پورکی دو آغا ضرورت تا دیو اللہ تبارک و تعالی پا بارانا پورک بیا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے زمان صحابہ دا مقام حجر پدید اللہ تعالی عذاب راغلے دے دا عذاب زیدے او کلچ دا عذاب فضے باندے ور داخل شئی نو پمنڈا تی تیرے گئی پدس حال کی چتاسو جڑے گئی او کب جڑا نہ درزی پا زور ازان باندی کیفیت تا جڑا تاری کوئی و پا یر باندی و پا جڑا تا تسی زینتی روزائی پا کم زی چی دا اللہ تبارک و تعالی عذاب راگ رئی او دازان سروائی چی اسینا کم عذاب چی اللہ تبارک و تعالی دی خلقو باندی راوستے ہو اسینا چی پا مونگ باندی عذاب راشی زمونږ او تاسو ته هم دا سبق ته نه راپاتې شو چې کوم د عذاب زینه دي کوم باندې الله عذاب راغلی وي هر قسم عذاب د الله تبارک وتعالى په غزه راغلی
او دا عذاب ځای مونږ او تاسو میله جوړه کړي هلته ورځو هغې ته ودرېږو تصویران ترې وباسو که نه یو چکر ځای مو مقرر کړی لکه دا خبره صحیح نه ده شریعت امر دا نه دی کوم د عذاب ځای دی هغې له به نه ورځې او که ورلې چېرته موقع په مناسبت په لار کې د مخې له راغی تېروځې به تې حال کون د دې کې چې ته وېرېږي الله ته چړا کې فریاد کې صحت په پکې نه تېرې درنګ به نه تېرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه ځای نه چې کله روان شه د تبوک په طرف باندې دا په لاره کې یو مقام راته مقام حجر باغ کې چې لاړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوښه مبارکه بې درکه شوله نو دې صحابه کرامو سره په دې سفر کې یو منافق زید نومېده د اعتراض پورته کړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ګمان لري چې زه د الله پیغمبر یم او ما ته د الله تبارک وتعالی د طرفه وحی راځي او مونږ او تاسو ته د اسمان خبرې کوي چې اسمان کې داسې کېږي او ځمکه کې دا او قیامت کې به دا او خبر کې دا دي او د خپلې اوښې نه خبر نه دی چې اوښی چېرته ده دا د منافق اعتراض و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په علم باندې مخکې هم یو کرته یو قضا کې تیر شو چې منافق سړي به دا اعتراض کوو د نبی علیہ السلام په علم او مخکې هغه تقسیم د غنایمو د حنین او د طائف چې کېده هغې کې هم او منافق راپورته شو د نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو چې تا انصاف ونه کړ غرض دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په علم باندې یا د هغې مبارکانو په هغه عمل او کار کردار باندې اعتراض کول نو دا ول اعتراض دا منافقانو کړی دی دغه کس چې صحابه کرامو په دې ډله کې دا خبره وکړله ای منافق بای صحابه کرام راله نبی علیہ السلام ته دا واقع بیان کا چې فلانه منافق داسې اعتراض کوي یا خپل اوښې نه خبر نه دی چې اوښی چېرته ده او موږ ته اسمان خبرې کوي مبارک صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي او ټیک ته هغه خبرې چې هغه د غیب سره تعلق لري ما ته چې زما رب نه یې ښویلي ما ته یې پته نشته او کمې خبرې چې ما ته زما رب وښیي بیا د هغه خبرو ما ته پته ده او رب لا یزال ما ته وښودل چې ستا اوښه په پلاني غر کې په پلاني نو کې پلانکۍ ونې سره هغې د غاړې هغه پړی نښتلی دی هغه د راتللو کوشش کوي پړی نښتی دی نشي راتلی ای پلاني صحابیه پاسه لاړ شه او ای پلانیه دا پړی راازاده کړه چې د اوښه راشي صحابي مبارک فرمایي چې موږ کوم ځای نبی علیہ السلام ښودلی و مونږ لاړو مونږ وکته هم عقل تکې اوښه د ونې سره ختلې وه د ونې سره ختلې وه مونږ راازاده کړله اوښه راله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته صحابه کرامو چې دا وکتل منافق ډېر خجل شو او ډېر وشرمېده چې ما څه ویل غوښتل کله د خود نبی علیہ السلام تنقیص شان مقصد و په نبی علیہ السلام کې نعوذ بالله عیب ښکاره کولې مقصد و او خو دی وشرمېد نو ډېر زیات خفه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک غزوه بدر ته هم چې کله وته په مقام بدر باندې چې ودرېده صحابي مبارک فرمایي نبی علیہ السلام وفرمایل چې صحابي
په دې ځای باندې به سبا ته فلانې کافر مردارېږي، په دې ځای به فلانې کافر مردارېږي، په دې ځای فلانې. هغه صحابي فرمایي چې دا غزا کله ختمه شوله او مونږ سې کول دا کافران چې څومره مردار دي او په کم کم ځای دي، قسم سره وایي زما د خدای په ذات قسمي چې یوه ولیش دغه مړی چې نبی علیه السلام په کم ځای یاد کړی نه مخکې تللی او نه وروسته هم په هغه ځای باندې مردار پروت و. دا د مبارک صلی الله علیه وسلم علم و چې رب العزال ورکړی و. بس کم ځای چې الله تبارک وتعالی د کمې موقع په مناسبت د کمې مودې پورې پټ ساتلی دی، بس رب ساتلی دی. او چې کله الله تبارک وتعالی د علم موافق هغه حکمت پوره شوی بیا الله تبارک وتعالی هغه علم ورته ورکړی. دې کې کوم محظور دی او چې نفي کې دغه شیوا او طریقه دا د مدینه منورې د منافقانو وه. داسې یو واقعه بله هم شوه مدینه منوره کې چې بعضې منافقانو د نبی علیه الصلاة والسلام په علم اعتراض وکړو چې موږ ته د جنت او د جهنم خبرې کوي او د ځان نه خبر نه دی، د صحابو نه خبر نه دی چې دیو به د اعوذ بالله په ایمان د دنیا نه رخصتېږي او که په کفر به رخصتېږي. نعوذ بالله. څومره سخت اعتراضونه دي، سړی خفه کوي که نه خفه کوي. بخاري شریف روایت دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک منبر شریف ته خیږي، مبارک سخت په غصه باندې دی، سخت په جلال کې دی او تقریر شروع کوي. دومره اوږد طویل تقریر یې وکړ. صحابي مبارک فرمایي چې مونږ کې د چا حافظه برابر وه، څومره د چا حافظې کار کاوه دومره هغه تقریر نوٹ کړی چې دای پکې ویلې دای پکې ویلې دای پکې ویله. څومره چې د چا حافظه کمزورې وه هغه باقي خبرې تېر دي. هغه مبارک فرمایي هغه صحابي مبارک چې د تېره شوې زمانې د راتلونکې زمانې تر ورځې د قیامته پورې چې څه به کېږي نبی علیه السلام ټول مونږ ته بیان کړو. بیا عمر رضی الله عنه مبارک ورته ویل چې الله رسوله مونږ د الله په ربوبیت باندې راضي یو او ستا په نبوت باندې راضي یو، په کتاب قرآن کریم باندې راضي یو، په اسلام باندې راضي یو. بیا مبارک ته وعده واخیستله د دې منافقانو نه چې د اوس نن نه بعد خو به څوک بیا زما په علم اعتراض نه کوئ که نه. دې وعده وکړه چې بیا به اعتراض نه کوو. خو دې غذا کې بیا اعتراض وکړه او دا داسې غذا وه چې دې کې بیا منافقان ټول په ټوله ښکاره شو. سوره توبه چې د سوره براءت ویل کېږي دا بیا اکثره حصه د دې منافقانو په حال را نازله شوه. د دې اکثر احوال پکې ښکاره شو چې فلانې منافق دی فلانې منافق دی فلانې، هغه ټول بیا وایستلی شو. د دې رسوا شو، هغه منافقت دنیا ته ښکاره شو. نبی علیه الصلاة والسلام چې د دغه ځای نه مخکې تېروځي ګوري چې یو صحابي مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي اے مبارک فلانې کس واپس شو، فلانې کس زمونږه د لښکر نه واپس شو، جهاد طرف ته لاړ. دا هم ډېره ګرانه خبره وي، سړي سره خپل لښکر رواني خپل ملګري رواني او بیا په نیمه لار کې له سړي نه راواپس کېږي، ډېر مشکل کار دی. مبارک ته فرمایي زما صحابو دا کم کس چې واپس شو که په ده کې خیر و، یعنی د په زړه کې ایمان او خیر یې پکې، الله تبارک وتعالی به دې زر تر زر ستاسو له ډلې ته راواپس کوي، بیا پاتې کېږي نه په خپله قبیله کې. او که ده کې خیر نه وي، په زړه کې ایمان نشته دی، بس تاسو ته الله تعالی دمه کړی، تاسو ته الله آرام درکړي. داسې غلطې خبرې خو به نه کوي که نه، اعتراضونه خو به نه کوي، زړه ته خو به تکلیف نه درکوي. په دې دورانیه کې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د مبارک هم روان دی، دا کم اوخ پنځه دی سور دی، نو دا اوخې د دې ډلې د صحابه کرامو قافلې نه جدا شوه. د په ډېر کوشش وکړو چې راتاوي کړي او دا اوخه بل طرف ته روانه شوه. چې روانه شوه د قافلې نه جدا شوه، صحابه کرام عرض کړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو ذر رضی الله عنه هم واپس شو، د ډلې نه جدا شو او د صحابي دی. وارک فرمای اے زما صحابو که پکې خیر یې په زړه کې خیر به ولې نه، صحابي دی دی به خامخا راواپس کېږي، او که پکې خیر نه بس تاسو ته دمه شو چې سلک مخکې لاړل سفر کوي
صحابه بیا فرمایا د الله رسوله غلطنه یو کسره روان دی په اوخه باندې سور دی زمونږ د طرف تر روان دی مبارک صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل ویشا ابو ذر کن ابا ذر ته دی ابو ذر شي بل څوک دی نه صحابه فرمایي چې رو رو نږدې کیږي مونږ چې ورته وکتل حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مبارک بیا ته نبی علیہ السلام فرمایله ابو ذر ځان ته چې ته داسې انسان چې ته یوازې جهاد ته روانې او ته به یوازې په دشت و بیابان کې وفات کېږي او ته به روز قیامت کې محشر میدان ته هم یوازې راغونډېږي یوازې به د خلکو نه روانې یوازې سفر هم کې یوازې به د تمرګ هم راځي او یوازې چې کوم دی میدان محشر ته به هم ځي دا بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتلونکي زمانې خبر و چې الله تبارک وتعالی ورته خو مبارک بیان صحابي مبارک فرمایي چې دا اوله خبره چې ته به یوازې ګرځې او خو مونږ ولیدله چې دی یوازې روان دی نور خلک ورسره نشته دا دویمه خبره چې ته به یوازې مرې بیا داسې وشوله چې د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک په دور خلافه کې وروسته د نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه پرده شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافه ختم ابوبکر عمر رضی الله عنه دور خلافه ختم د عثمان رضی الله عنه په دور خلافه کې دا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله عنه ولېګو د مدینه منورې نه یو لري مقام د یوې ورځې او د یوې شپې په فاصله باندې لري پروت هغلته دی ولېګو چې کله هلته ولېږه دلته دته مرګ راغی او دغه دشت و بیابانو ځان له جدا ځای څوک پکې نه نو دا مرګ هم دته چې کومه دی په کم حال کې راغی دی یوازې دی او چې مرګ ورته راځي صرف ورسره غلام او د خپل کور والا ورسره د بیبي کله چې دی مړ کېږي او دنیا نه پرده کېږي دی وصیت کوي ای زما غلام ای زما بیبي کله چې زمانه روح قبض شي ما ته به غسل را کوي کفن به راته را کوي او بیا به مې د غاړې د لارې په غاړه باندې کېنوئ په کټ کې به مې کېدوئ تیار سنبال او چې اوله قافله د مسلمانانو په ما را تېروځي تاسو به ورته ووایئ چې دا صحابي دی د نبی علیه السلام ابو ذر رضی الله عنه نامه ده او داسې وصیت یې کړی چې اوله قافله په ما را تېروځي او به په ما باندې جنازه کوي نو چې کومه قافله راله دا خبره به تاسو د رخصت شه الله تبارک وتعالی دې ته ګوره چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو جهاد یو غزوه ته تللی دی د خپلو ملګرو سره روان دی په دقه لار باندې راتېر وته او دا جنازه د لارې په غاړه باندې پرته ده راوي فرمایي ردیو د اوخان ډېر په منډه باندې و دا اسونه حتی کې چې د اسونو دومره منډه وه عن قریب وا چې په دې جنازه باندې ورختلې وې او چې دی یو د وکتل هغه خپل اسونه اوخان را کړنټول کړل چې کته را کوشل غلام او بیبي ورته وای چې فلانیه دا د نبی اسلام صحابي او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اے صحابي دا زما خاوند دی غلام وای دا زما آقا او مولا دی دا وصیت کړو چې کله زه وفات شم ما ته به غسل را کوي کفن به را کوي بیا به مې د غاړې په لار باندې کېدوئ چې کله څوک راځي اوله ډله د مسلمانانو په ما را تېروځي ورته ووایي چې زما جنازه وکړي چې دی را کوشو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک دا کفن یې ترې واړو یې مخ ته چې له وکتل حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه مبارک وژړاش وې څخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه رښتیا ویلي د الله رسول چې یوازې به ګرځې یوازې به وفات کېږي یوازې به میدان محشر ته ځې یوازې مو ولیدې چې ګرځېدې به یوازې مو ولیدې چې وفات شوې دا درېیمه خبره هم رښتیا ده چې یوازې به میدان محشر ته پورته کېږي او روان به حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه مبارک جنازه دغلته وکړله عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لخر یو صحابي چې دغه واقعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله دی اولید ما تاستی او تی چې کون ابا ذر تشا حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه دهم په دغه صحابه کرامو پسې په دې غزا کې ملحق شو هغه د قافلې سره مخ کې روان شو
مخکې دی روان دي سفر کوي قافله ورسېدله تبوک ته هغه طرف نه چې رومیان خبر شو چې دومره لوی تعداد کې مسلمانان راغلي دي هغوی ته هم په زړونو کې یو ډېر غټ رعب ولېده روم بادشاه هم راووته قیصر روم 4,000 لښکر برابر کړ دې طرف ته د مسلمانانو 3,000 لښکر چې دا په تبوک کې یو بل ته مخامخ شو هغه چې د مسلمانانو بهادري وکتله مخکې نه دا ټول غزوات په وجه د تاریخ اسلام معلوم او نږدې تېروتې خبرې وي هغې ته الله تبارک وتعالی دا همت ورنکړی شو دغه رومیانو ته چې د مسلمانانو په خلاف باندې جهاد وکړي هغې د صلح دپاره نبی علیه صلات وسلام ته مجبور شو کسې راولېږه چې موږ سره صلح وشي نبی علیه صلات وسلام مبارک ورسره صلح چې کومه دی وکړله او عهدنامه ولیکلی شوه چې تاسو د الله تبارک وتعالی او د نبی علیه السلام په ذمه دارۍ باندې شوئ تاسو ته بدن نه بعد څوک څه نه وایي تاسو په امن باندې شوئ او جزیه به ورکوئ ټیکس به ورکوئ مسلمانانو ته ټیکس یې پرې مقرر کړه دا ټیکس دې دپاره مقرروئ چې اسلام راوړې خو بس بیا آزاد مسلمان یې او چې اسلام نه قبلئ نو داسې زندگی به کوې چې اسلام د باندې غالب یې او ته مغلوب یې نو دا د مغلوبیت هغه دلیل دی چې ټیکس یې ور باندې مقرر کړ دغه مصالحه د دیو په مابین کې وشوله صلح راغله نبی علیه صلات وسلام مبارک یو صحابي دی